बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د څلورم کال لومړي سمستر د انتاني د مضمون د تیر درس په تعقیب چې وایرل هپاتایټس بی او هپاتایټس ډیو نن د وایرل هپاتایټس په د هم پارت باندې غږیږو هپاتایټس ا او هپاتایټس سی وایرس هپاتایټس ا وایرس د یو هادي او سلف لیمیټډ یا په خپل د خکېدونکو ناروغي سبب کیږي چې ډېرې پیښې سب کلینیکل وي هپاتایټس ا وایرس اصلا یو آر ان ای وایرس دی او دا وایرس ډیر بناین نیچر لري او په ډیرو پیښو کې انظار خوي صرف او صرف 0.1% ناروغانو کې اکیوټ هپاتایټس ورکوي اکیوټ فلمننت هپاتایټس ورکوي د ناروغي د انتقال لار چې کومه ده فیکل اورل ده ناروغي اکثرا په ماشومانو کې پیدا کیږي په غټانو کې نادره ده انکوبیشن پیریود د ناروغي 14 الا 15 ورځې ده ماشومانو ته دلبدي پیدا کیږي بیشتیایی پیدا کیږي د وجود درد کمه درجه تبه فیټ انټولرانس یا د غوړې غذا په مقابل کې د تحمل د موجودیت رایټ اپر کوادرانت درد د ګیډې د پورتنۍ برخې دردونه او وروسته د یو هفتې نه په ناروغانو کې زیړی تاسوس کوي په فزیکي معنی سره هپاتومیګالي موجود وي معاینات په ناروغانو کې د بیلیروبین سویه خصوصا کله چې په ناروغۍ یو هفته تیره شي اوچته وي د اس جی پی ټي او د اس جی او ټي سویه لوړه وي خصوصا د اس جی پی ټي سویه ډیره وصفي ده کېدای شي لیوکوپینیا موجود وي او د ایثار لیول په ناروغانو کې اوچت وي د تشخیص لپاره د انټي هپاتایټس ا وایرس د انټي بادي څخه استفاده کیږي چې آی جی ایم انټي بادي په ریسنت او تازه انتان دلالت کوي او آی جی جی انټي بادي کېدلی شي چې تر ډیره وخته حتی تر کلونو پورې په وینه کې پاتې شي هپاتایټس ا وایرس کومه خاصه درملنه نه لري ځکه چې نږدې 99% ناروغان له دې څخه هم زیات په خپل رغيږي نو په دې اساس کوم سپیسیفیک انټي وایرل درملنې ته اړتیا نشته صرف او صرف سپورټیو ټریټمنټ د بستر استراحت ضرورت 10% ډیکستروز ناروغ ته ورکول کیږي د الکول څخه باید ځان وساتي او دا ډیره مهمه خبره ده چې د ناروغۍ په فعال پړاو کې د هپاتوټوکسیک دوا څخه ناروغ ځان وساتي هپاتایټس سی وایرس هپاتایټس سی وایرس خپل یو آر ان ای وایرس دی او دغه وایرس شپږ جینوټایپ لري شپږ نوي لري د دې وایرس د انتقال عامه لاره وینه او د وینې محصولات دي خصوصا د بلډ ترانسفیوژن د لارې ډېر احتمال شته چې هپاتایټس سی وایرس د منتن شخص څخه جوړ شخص ته انتقال شي سیکشوال انټرکورس او ورټیکل ترانسمیشن نادرا د ناروغۍ د انتقال سبب کیږي څومره چې په هپاتایټس بی کې دغه دوه خطر انوولف دي شامل دي په دې کې شامل نه دي خو بیا هم احتمال شته چې د سیکشوال انټرکورس لارې او د ورټیکل ترانسمیشن لارې انتان انتقال شي په ورټیکل ترانسمیشن کې د مور نه ماشوم ته انتان انتقالیږي خصوصا د ډلیوري په وخت کې هغه خلک چې د رګ د لارې دواګانې اخلي آی وی ډرګ ابیوزرز دي هغه خلک چې هیموډیالایزس ورته بار کیږي یا میډیکل سټاف خصوصا نرسان ټیکنالوژیستان او جراحي ډاکټران د ناروغۍ د لوړ خطر سره مخ دي هپاتایټس سی وایرس په ډیرو پیښو کې د ایچ آی وی وایرس سره مل وي نو په دې اساس که د هپاتایټس سی ناروغ تشخیصیږي نو د ایچ آی وی لپاره هم باید سکرینینګ وشي او معاینه شي انکیوبیشن پیریود ویریبل دی چې 14 الا 15 ورځې حسابېږي پاتوجینیزس د ناروغۍ کلینیکل کورس او کلینیکل آوټکم نسبت هپاتایټس بی ته خراب دی انظار نسبتا هپاتایټس بی ته خراب دي کله چې هپاتایټس سی وایرس
انتان واغستل شي نو په 15% پیښو کې اکیوټ هپاتایتس سی پیدا کیږي، یعنی په 15% پیښو کې آراس پیدا کیږي. د دغه 15% ناروغانو له جملې څخه یو څه ناروغانې ریزولوشن کوي د میاشتو په جریان کې، یعنی چې ښه کیږي، او باقي پاتې ناروغان کرانیک هپاتایتس سی پړاو ته داخليږي. ډېر سلنه ناروغان 15% ناروغان بدبختانه چې سب کلینیکل انتان لري، چې دغه سب کلینیکل انتان چې ډېر لوړه فیصدي ناروغان دي 15% ناروغان دي، نږدې ټولو ته کرانیک هپاتایتس سی پیدا کیږي او 10 لا 15 کاله چې کله پرې تیر شي په کرانیک هپاتایتس سی باندې لیور سیروزس او بالاخره هپاتو سلولر کارسینوما او د ځیګر عدم کفایه تاسوس کوي. یعنی په هپاتایتس سی کې د هپاتایتس بی برخلاف صرف او صرف 15% ناروغان اعراض ورکوي، 15% ناروغان سب کلینیکلی چې د ټولو ته کرانیک هپاتایتس سی او په کرانیک هپاتایتس سی چې کله 10 لا 15 کاله تیر شي لیور سیروزس، هپاتو سلولر کارسینوما او د ځیګر عدم کفایه پیدا کیږي. کلینیکی لوحه اکثرا موږ مخکې ویل چې 15% کې سب کلینیکل وي، بیا هم که موجود وي ستړیا، بې اشتهایي، د ګېډې د پورتنۍ برخې مبهم دردونه، د مفاصلو درد، زیړی په 20% ناروغانو کې تاسوس کوي، او که چېرته مزمن پړاو ته واوړي د لیور سیروزس او هپاتو سلولر کارسینوما کلینیکی لوحه به په ناروغ کې موجودي. هپاتایتس سی په اوسنو کتابونو کې خصوصا د دوی د ایکسترا هپاتیک تظاهراتو او اختلاطاتو په هکله ډېرې خبرې یادېږي. هپاتایتس سی وایرس نه یوازې دا چې د لیور سیروزس او هپاتو سلولر کارسینوما سبب ګرځي، د ځیګر څخه د بیرون اختلاطاتو سبب ګرځي. د هپاتایتس سی وایرس او د ټایپ 2 ډیابیټ ترمنځ نږدې اړیکې موجود دي. هغه خلک چې هپاتایتس سی لري نسبت هغه خلک چې هپاتایتس سی نه لري 4 چنده پکې د ټایپ 2 ډیابیټ د پیښېدلو پیښې زیاتې دي. دا چې هپاتایتس سی وایرس څنګه ټایپ 2 ډیابیټ ته لاره برابروي او ولې پکې دا خطر زیات دی، تر اوسه پورې د دې خبرې کره شواهد او کره سبب معلوم نه دی. همدارنګه د اټو ایمیون تارودایتس سره کېدای شي مل وي، د ګلومیرول نفرایتس سره، د ایډیوپاتیک پلمونري فیبروزس سره، او حتی د نن هوچکن لیمفوما سره هم کېدای شي چې مل وي، چې دغه ایکسترا هیپاتیک منیفیسټیشن او اختلاطات خوشبختانه چې په ټولو ناروغانو کې موجود نه وي. د تشخیص لپاره د انټي ایچ سی وي انټي باډي څخه کار اخیستل کیږي. قطعي تشخیص په پی سی آر باندې کیږي، چې پی سی آر موږ سره هم کوالټیټیو تشخیص کې مرسته کوي، هم کوانټیټیټیو، هم د وایروس شتون او نشتون راخی او هم د وایروس اندازه او وایرل لود راخی. مالیکولر انالایزس د جینوټایپ معلومولو لپاره کیږي. همدارنګه په ناروغانو کې د جی پی ټي سویه اوچته وي. د کرانیک هپاتایتس سی ټولو ناروغانو ته باید پایګلیټډ انټرفیرون الفا چې په هفته کې یو ځل سبکوټانیوس تطبیقیږي د ریباورین سره یو ځای ورکړل شي. یوازې د انټرفیرون او یا یوازې د ریباورین ورکړه په دې ناروغانو کې مؤثره نه ده. تاسو ګورئ وایرولوژیک ریسپانس که یوازې انټرفیرون واخلي وایرولوژیک ریسپانس کم دی، که ریباورین یوازې واخلي وایرولوژیک ریسپانس بیخي کم دی. خو که انټرفیرون جمع ریباورین واخلي تاسو ګورئ چې وایرولوژیک ریسپانس ډیر ښه دی او ناروغانو انظار ښه کیږي. نو په دې اساس ټول ناروغان باید پیګلیټډ انټرفیرون جمع ریباورین واخلي. که چېرته اول جینوټایپ وي نو د 12 میاشتو لپاره
درملنې ته ادامه ورکول کیږي او د نورو جیني ټیپونو لپاره 6 میاشتې درملنه کفایت کوي. د خولې د لارې سفوسبوویر جمع ریباورین چې په بازار کې هم عام دی او پیدا کیږي په ټولو جیني ټیپونو باندې موثر نه دی، خصوصا په دویم جینو ټایپ باندې موثر دی او ځینې کتابونه وایي چې په درې مسلورم باندې هم موثر دی. ډکلټزویر جمع سفوسبوویر چې ډکلټزویر او سفوسبوویر نوی په دې رژیمونو کې داخل شوي دي، دا هم د خولې د لارې اخیستل شوي دواګانې دي او په ټولو جیني ټیپونو باندې موثر دي.